په قرآن شریف کې رب العالمین یو واقع ذکر کوي. یو پیغمبر د بیت المقدس د علاقه چې اوس یروشلم ورته وایي د فلسطین نه بار صدق مخکې د فلسطین سوا ارمیا علیه السلام دا الله پیغمبر او الله دغه کلی ته د هدایت لپاره ولېږه چې تلار شه او د بیت المقدس د ښار غیر چاپیره چې کوم علاقه ده دی د ګناهونو نه منع کو د شریعت او د اسلام او د ایمان دانې غلار ورته وخایه. وی خدای زه خو بے وسه یم او بے سوک یم طاقت می نشتا زما خبره بیا منی یا بنه منی الله ورته حکم وکړ زه دې مرګرم او ستا په زړه کې داسې خبره چوم چې د انسان په اړه به اثر کوي او نیغ د دې کلي بادشاه له ورشه هغه له دعوت ورکړه لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام او دا غرور هارون علیہ السلام رو لېږل وی نیغ به فرعون ته ځي او فرعون له به دعوت ورکوي. دقرنګې د ارمیا علیه السلام ته الله حکم وکړ چې ته د علاقې د کلي بادشاه له لاړ شه او زما د عذاب نه ویروه او دا ورته ووایه که دا قوم دې ټیک نشو د الله تابعدار نشو داسې عذاب به پرې راولېږم چې په مخ د ځمکه او مې داسې عذاب په چا نه رالېږي. روم پیغمبران رحم دلی حضرت ارمیا علیہ السلام چې دا خبره واورېده هغه ته خو پته وه چې دا قوم چېرته زما خبره مني یو کس دوه کو مني او به مني اکثر خو یې نه مني دا به تباه شي نو په جلا سر شو خاورې م راواغېښتې په سر د پاسه یې اونوستې د عاجزۍ د وجې نه. الله وی ولې جاړې وی خدای دا قوم به تباه کېږي الله سوال در نه کوم دا قوم متبا کوا وی خطر سوچ تار دی دا تبه نیویلی اغی پور بین تبا کم زه راغی نیک بادشاہ له بادشاہ نیک سړی و خسړی وی دا اللہ پیغمبر ام اللہ را لے گلے دا دا عیسیٰ علیہ السلام نا تقریبا صدا پاسا سا پنزنیم سوکال مخکنے خبر بلکہ دا پنزنیم و سوکالو نا مخکنے خبر شپگو سوکالو تا نزدے مخی دا عیسیٰ علیہ السلام نا دا پیدایش بادشاہ نیک سڑیو بادشاہ وی زدی پدے کے مرگریں زدی خلقو تا نصیت کوا او سوک بم در تغاگ نکی ذکا کہ دا نور پیغمبران و بن اسرائیل تا نصیت کوا نو اکثر بے پیغمبر واو او بن اسرائیل و دیر پیغمبران و جلیم وی سوک بم را تغاگ نکی بادشاہ اعلانو کا پخپل خار کے جدا ارمیا علیہ السلام پیغمبر دی بادشاہ و خیارو کرد زمرستا و نکم زتا بانشن وی دی با تبلیغ کئی خپل پر قوم کے بگر دی دتا با حصو کم غگ نکوے دا خبر او مانے و بادشاہ دی تپوسو کو وی سیب کدا خبر استاسو اونمانی بیا بسنگ چلی دا بادشاہ تا خو پتا و چی مخی دیر قومون تباشوی دی چی دا پیغمبر خبر اینا دا منلی نو ارمیا علیہ السلام وتوی چې ما سره خپل الله وعده کړی دا چې ترسو ما خیره نه کړی قوم ته الله به نه کړی مطمئن شو بادشاہ دعوت تبلیغ شروع کرونو خو چیب خبر نه منله د کلی او د علاقې خلقو گناهونه د هغې نه نورم زیات کړل نو په دغه علاقه کې یو جابر بادشاه و بخت نصر د عراق د علاقې د بابل داغه طرف یو ډیر جابر بادشاہ سو کوئی چې د خدای دعوی کړو لکه فرعون او د نمرود او د دې بادشاہانو په شانته زورور او تکړه بادشاہ هغه او د بیت المقدس حمله کوله چې د مسلمانانو په دې کور باندې او د جمعات باندې او په دې مدرسه باندې او په د قبله باندې حمله وکړه. درې کاله د پیغمبر د قوم ته نصیحت وکړه قوم نه منه دا قوم گناہونا نورم زیاد شو بادشاہ دا پیغمبر رو خود حضرت ارمیا علیہ السلام ویتا خویلیو چی اللہ بدا کلی نغر کئی چی ترسو ما خیره نی کری تا خیره کری دا وینا ما ندا کری نوی دا بخت نصر نمون خبری گوا خودیر ظالم بادشاہ دے او زمون پا علاقہ حملہ کئی که حملہ اکلا خود زمون دا کلی بروان شی اللہ تا رجوع کلو پیغمبر وی یا اللہ تا خو ما سره وعده کړی او دا خو بخت نصر را روان دی وی زما وعده په وعده ده تر څو چې تا دې قوم ته خیره نه کړي هغه پورې به نه غر کو وی خدای نو زه خو ته خیره نه کوم
زه خو ورته دعا کوم چې خدای ته ورته هدایت وکړي. بخت نصر کافر بادشاہ نورم رانږدې شو، 6 لکه فوج یې ځان سره راوستی، 6 لکه خوله لري او ټولو سره تورې او نیزې او مضبوطې وسلې وې. چې دی بیت المقدس ښار ته رانږدې شو نو بادشاہ بیا دا پیغمبر راوغوښته، وی صاحب څنګه چل دی؟ بعد دا کافر خو رانږدې شو، مونږ خو طاقت نشو لرلی. وی غم چې ونه کې چې تر څو ما خیره نه کړی الله به دا قوم نه غر کوي. او زما ورونو قوم چې کله بدعمله شي کنه او فحاشي پکې زیاته شي او بے غیرتی پکې زیاته شي، بیا هغه قوم الله بربادوي. زه کله کله اوس ویریږم په دې خپل ملک باندې او په دې مسلمانانو ویریږم. ولې ځکه چې بے غیرتی او بے حیایي ډېره زیاته شوې ده، هم په ښځو کې، هم په سړو کې، هم په کورونو کې، هم په بازارونو کې. او د بے حیایه سامان زیات شوی دی، ټي وي ګانو، وي سي آرونو، ډیشونو، کیبلونه، او نن سبا د موبایل دا نخرې پخرې د بې حیایه او نري جامې او یعنی قسم قسم د بې حیایه او د فحاشۍ سامان زیات شوی دی. په ښاریو کې او په کلو کې او کور او بار بې حیایي او بې غیرتي زیاته شوې ده. الله دې رحم وکړي. او ورونو ګورې بیا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده چې عذاب بیا د سیل مې په ټولو راځي، په نیکانو هم راځي او په ګناهګارو هم راځي. بیا چې کم خلک پاسي چې نیکان یې ښه به پاسي او چې بدان یې بد به پاسي. نو بادشاه چې دی راغوښته ده ورته وی فکر مه کوه، ما خیره نه ده کړې او زه خیره دې قوم ته کوم هم نه. بادشاه مطمئن دی. دا ارمیا علیه السلام د هغه کلي په دیوال د جومات په دیوال ناست، فرشته ولا د انسان په شکل راغله. هغه فرشته چې د انسان په شکل کې او ورته وی د الله پیغمبر دی یو مسلې تپوس ته نه کوم. وی وایه وی چې یو سړی یو قوم سره ښه کوي، ډېرې ښېګړې ورسره کوي، او هغه قوم د هغه سړي ناشکري کوي او هغه سړي ته کنزل کوي، د هغه خبره نه مني، نه دا سړی به څه کوي؟ ارمیا علیه السلام خو به پوه نه شو، هغه خو دا سړی دی، حالانکه فرشته ورته وی خیر دی، ښه دی ورسره کوي، بد دی ورسره نه کوي. دا فرشته لاړ، سبا له بیا راغی، یو 2-3 ورځې پس بیا راغی د انسان په شکل. وی صاحب زه هغه بل ورځنی کس یم، وی چې یو سړی یو قوم سره ښېګړی کوي، یو ښه ورسره کوي، ډوډۍ هم ورکوي، یو جامه هم ورکوي، یو احسانات ورسره کوي، او هغه قوم د هغه سړي ناشکري کوي او کنزل ورپسې کوي او خبره یې نه مني، دا سړی به څه کوي؟ وی خیر د صله رحمي دې ورسره کوي او ښېګړه دې ورسره کوي، بد دې ورته نه رسوي. بیا هغه فرشته لاړه، څو ورځې پس بیا راله، دی د بیت المقدس د جومات په دیوال ناست دی. وی صاحب زه هغه بل ورځنی سړی یم چې هغه 2 ځله مې درنه تپوس کوم. بیا څنګه راغلی؟ وی صاحب هغې قوم خو ډېر لوی ظلم شروع کړی دی ما سره، سړي سره چې ما تپوس کو. سړی هغه قوم سره ښېګړې هم کوي، ډوډۍ هم ورکوي، حفاظت هم کوي، عزت هم کوي، خیر ورته رسوي، او قوم یې ناشکري هم کوي، او اوس هغه سړي پسې ډېر زیات ظلم هم کوي، او داسې خبرې کوي د هغه سړي په حق کې چې دی تا ته نشم ویلی. نو وی ماله سره رالی؟ وی صاحب دې قوم ته خیره وکړه. سړی ته ډېر زیات تنګ دی. وی نه زه خو خیره نه کوم. وی صاحب داسې وایه که زما خبره رښتیا او دا قوم ګناهګاري نو خیره ورته وکړه، او که قوم ګناهګار نه مه کوه ورته. ارمیا علیه السلام خو ګمان ده وکړه چې دا به چېرته یو قوم یو سړی به نو ورته وی ښه. وی یا الله، وی که د دې سړي دا خبره حقیقت او دا قوم په حقیقت کې داسې خراب قومي نو خدای ته تباه کا، او که قوم خراب نی خی او دا سړی ورسره ظلم کوي نو بیا خدای دا قوم مه تباه کوه. سړی خو لاړ، فرشته لاړه، چې فرشته لاړه دی کې بخت نصر راورسېده په بیت المقدس بس حمله کوي، فوجونه یې ګیر چاپېره تاو کړل. بادشاه بیا دې راوغوښته، د الله پیغمبر څو شو خدا دې حمله کوي، ته خو ما سره الله وعده کړې ده. پیغمبر ارمیا علیه السلام په ژړا شو او بیت المقدس کې په سجده چې خدای تا خو ما سره وعده کړې وه چې تر څو تا خیره نی کړې نو زه به دا قوم نه تباه کوم، نو زه خو ورته دعاګانې کوم، خیرې نه کوم، ولې تباه کې؟ وی تا ورته وختي خیره نه ده کړې، هغه قوم خدا دی که نه، زه ورسره ښېګړې کوم، جامې ورکوم، عزت ورکوم،
ډوډۍ ورکوم، رزق ورکوم، هغې ما ته کنځل کوي. ځکه چې څوک وایي چې خدای له شریک دی، دا خدای ته کنځل دی. چې څوک وایي خدای له زوی دی، خدای له ښځه ده، دا خدای ته کنځل دی. نو هغې خو ما ته کنځل کوي، زما خبرې نه مني. نو تا خو په خپله ورته خیر وکړه چې دا قوم خدای تباه کړي. وایي زه به اوس څه کوم، ته بار وځه، دا قوم اوس پرېږدم نه. هغه پیغمبر ارمیا علیه السلام ته بار وته او بخت نصر راغی په بیت المقدس په دا کلي او په دې ښار یې حمله وکړه او داسې مضبوطه حمله وکړه چې د خلکو کورونه یې راوغورځول. جومات د بیت المقدس یې دړې وړې کړه، ختم یې کړه. او ځوانان چې بوډاګان چې څومره بوډاګان هغه یې پرېښودل. بوډاګانو ته یې ویې دی کورونه یې ول روان کړئ، په دشت و بیابان کې اوسېږي. او چې کوم ماشومان و هغه یې بوتلل، خپل غلامان یې کړل. او ښځې چې کومې ځوانې وې هغې هم ترې بوتلې. او چې کوم ځوانان سړي وو هغه یې درې ځایه کړل، یو ځای یې مړه کړل، ختم یې کړل. یو ځای یې پرېښودل، ویې دی د دې بوډاګانو خدمت کوئ. او یو ځای ځان سره بوتلې، تاسو به زموږ غلامان یې. کله داسې روان که تاریخ لیکي چې دومره خطرناک قهر د خدای چې د بخت نصر بادشاہ ظالم کافر په شکل کې په بیت المقدس راغی، د دې مثال چې ته نشته. ټول جومات دړې وړې شو، د بیت المقدس جومات. په دې ځوانانو کې چې دا کومې قیدیان کړل او په قید کې ځان سره بوتلل، په دې کې یو هلکه مو حضرت عزیر علیه السلام رستو ولا رب العالمین پیغمبري ورکړه. دغه وخت کې ځوان دی، زلمی دی. دیم خدای د مرګه خو بچ کړ، ځکه یو حصه ځوانان یې ووجل، خو دې ځان سره بوت. ښار ملیامیټ ختم، آبادۍ او دیوالونو چتونه راوغورځېدل. تا به نه وي چې دا د یروشلم او د بیت المقدس ښار دی. الله پاک دا عزیر علیه السلام پیغمبر د دې قوم نه چې را خلاص کړ. چې را خلاص یې که په خپل خر سور دی را روان دی. چې راشه دې خپل کلي ته لاړ شم وګورم چې زمونږ هغه کلي خوروان شو، تباه شو، کورونه څومره شو، چې څومره خلک مړه شو، څومره جمدي پاتې دي، زنانه او دارینه څه خو ګورو. ځان سره انځر راغشتي د یو بوټي نه را شکولو. او په میوو کې ګورې وروڼو انځر ډېر زر خرابېږي، زر څښا کېږي. او د انګورو اوبې په یو لوښي کې ځان سره راغشتې وي د شربت په شکل کې. او دا م ووری چې د انګورو اوبه هم ډېرې زر څښا کېږي. د انګورو اوبه چې څښا شي سرکه ترې جوړه شي، او چې سرکه څښا شي نو شراب ترې بیا جوړېږي. په هر سور دی چې د بیت المقدس د ښار ته راغی او د ښار ته یې وکتل چې آبادۍ ټولې ړنګې شوي دي، را پروتې دي، چتونه نشته، کنډرې دي کنډرې. او د انسانان چې کوم پکې مړه دي د هغې هډوکې پراته دي، د چا کوپړی دی او د چا هډوکې دي، غوښې ورپورې نشته. او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. خدایا چې وی کتل چتونه را پروتې دي، دیوالونه کنډرات دي، د انسانانو هډوکې پراته دي، خدایا دا به څنګه واپس جمدي کې؟ شک یې نو د الله په خدای او په قدرت کې، د پیغمبر شک نی. خدا یو خبره ورته په ذهن کې داسې لږه ډېره داسې ناشنا غوندې ښکاره شو، ګران هم نه ناشنا، چې خدای دا به څنګه جمدي کېږي، دا به په کوم انداز جمدي کېږي. بس رب العالمین بادشاہ وی ودرېږه دې پیغمبر ته خدا شیخې، ځکه پیغمبر خو قوم له دعوت ورکوي، قوم ته به وایي چې تاسو واپس جمدي کېږي، بلکې په خپله لږ وویني چې یو شی څوک وویني نو بل ته یې په ښه طریقه بیا بیانولی شي. فاماته الله 100 عام. خدای پاک د راکوز شو د خر نه چې سمبلم لږ دمه به وکم په هغې کې ته الله سا وویسته. خر یم خدای مړ که او د دن هم الله سا وویستله او د خلکو نه رب العالمین محفوظ که. ثم بعثه 100 کاله پس الله جمدې که، 100 کاله پس. اوس دې 100 کالو کې رب العالمین خپل د قدرت بیا اظهار کړی دی. بیا په دغه بني اسرائیلو کې چې دا کم په خیمو کې اوسېدل او په دې کنډراتو کې هغې کې الله تعالی بل بادشاه را پیدا کړي. هغه بادشاه ته خو پته و چې زمونږ نه مخکې دې قوم ګناهونه کول نو الله تباه کړل، نو هغې ډېر نیکانو خلک پوره نیکي یې شروع کړې وه او قوم دا کلی واپس آباد شو، د بیت المقدس هغه کنډرات یې واپس آباد کړل، کورونه یې بیا جوړ کړل. 100 کاله ډېر شی دی که نه، په 100 کاله کې ښار پوره بیا آباد شوی.
د خلکو اولاد او بچیو نسیم پکې شوي بیا هم هغه کورونه آباد و خلک پکې اوسېدل. دی چې 100 کاله پس را جمدې شو الله دې تپوس کوي کم لبستا هلکه څونه سات دې خوب وکړه څونه سات دی ورته وی لبستو یوما او بعد یوم وی صاحب یا به یو ورځ یا نیمه ورځ ځکه چې الله ته ستا نو دا سار د نور خطو ټیمو او چې واپس جم دې کېده نو د مازیګر د نور د پریواته ټیمو نو دې خیالو چې یا خدا سار مانه سوته ده او اوس مازیګر را جم دې جوړه او یا دا خیالو چې کېدی شي شپه پکې شواروز پکې میانس کې تیر شي لبستو یوما او بعد یوم صاحب یا یو شواروز ورځ یا نیمه ورځ الله وته فرمایي قال بل لبست 100 عام 100 کاله دلته مړ پروت وي 100 کاله پس میرا جم دیک الله وته اوس خی خطاوي چې دا خار به خدای څنګه را جم دی کوي او دا سړی به څنګه را جم دی کیږي نو اوس ګوره دې خر ته دې ګوره وانظر الى حمارك دې خر ته دې وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى قران کې الله فرمایي وی 100 کاله ستا پاغه خوراک باغ انځرم تیر شوی او 100 کاله ستا د انګورو پاغه شربت هم تیر شوی دي نو 100 کاله کې دا بچ پاتې کیږي نه وته وګوره چې وی قتل هغه شربت د انګورو اقص مافوس تازه پروتو او انذر مقص تازه پراتو خوس وی وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وی ګور اوس دې خرته دي چې دې ته موږ څنګه غوخه اچو د خره غاډو کې را یو دیش غوخه او رګونه پټي او پلی او سرمن رااله و پورې پیوت شو واپس ته خر جوړ شو او بیا اورقه نه اودره د چغې مواله خر خو چغې وای خپل کنه هغه خپل چغې واله بس وی او الله دانه چې شکیو خدایا ما خدا مخکې نه منله اوس می پورا د زړه غد سترګو د لیدو هغه یقین مخکې د زړه د لیدو یقین اوس می د سترګو د لیدو هغه یقین راغی په خپل خرڅور شو چې په دې کلی کې وګورم هغه خپل زوړ کور چې د زماشته کې نشته زوی ته پاتې چې زوی به می سنگي اب ملکړی بیا وخت نه سر کا جم دی بی خذب می وی کبنی چراغ خپل کور ته دروازې لره ورسید هغه خپل زوړ اندازا دروازه وډه بوله یو بوډه خزه و پکې پستر ګړنده او پخپو معذوره و پیسو کې وی ترور دا زمون کور دی خپل کور ته تاسو کې راستا کور نه دی وی دا زما کور دی تاسو نوم دی زما عزیر او ته پجاشوا عزیر کوم دی دا عزیر نوم دی را تسل کاله سره پاز سل کاله پس واغشت اخو ډیر خالقو مختنو سر ظالم ځان سره بوتلې دی او ترنه پورې پته نه لګیدل وی نزاغ عزیر او خپل قصه وته کړی د چې دقه ذا الله ملکلم او سل کاله پس رب العالمین واپس را جم دیکل اخذر د وینځوا کم وخت چې دا عزیر علیہ السلام باندې په دې وطن حمله شو نو هغه وخت د شلو کالو او دې وخت هغه خضر شپږ شلو کالو ده او عزیر علیہ السلام خو مغه خپل ځوانه کې وی خر یو خبر درته کوم عزیر خو چې بس سوال کو الله به سوال قبلو نو که ته هغه نو ستاب الله سوال قبلې زما راستر ګړندې چې ما خدای پاک واپس جوړل او په مشل دي چې ما واپس الله ټکی نو دعا وکړو په مخه ول الله سره اخک خذ واپس پستر گو جوړ شو او په خپل ول دم واچو واپس برابر شو وی یاره یو نخه معلومه شو زکیزو چې زمون کوم د بیت المقدس جمعه ته چې غیله دی بوزه خذ وسره شو جمعه ته راوست قوم ته وی دا عزیر دی وی دا الله پیغمبر عزیر علیہ السلام الله پیغمبري را کړی قوم چې تمنی چې سل کالش هغه وخت کې سونه عمر او سونه عمر اوس خو تقریبا یو نیم سل کالو تاسو عمر نږدې دی شپږ نیمو شلو کې تقریبا چلےږي او ښکار داسې لکه دیر شو سلويختو کالو الک چی دا چرته کېږي څوک چې تمنی قوم وتوي خیاو چلو کا او زوی دغه وخت کې د سلو کالو دی زوی د سلو کالو دی او دی په خپل په شکل دا ځکه لکه دیر شو سلويختو کالو چی نو قوم یې چې تمنی قوم وتوي خیاو چلو کا
وی بخت نصر چې حمله وکړه نو زمونږ تورات کتابونه ټول سوځولي دي، هغه کتابونه تورات ټول سوځولي. او مونږ ته دا د مشرانو نه مونږ اورېدلي چې عزیر کم الکې بوتلې دی هغه ته تورات یاد دی. دا مونږ ته خپلو مشرانو ویلي دي. نو که ته واقعي هغه عزیر یې نو تا ته به تورات یاد وي، مونږ ته د تورات تلاوت وکړه. د وی بلکل راته یاد دی. نو د اول نه اخره پورې تورات یې د یادونه ورته ورو. بیا غزوی را پاسوي ما ته خپلې مور یو نښه ښولې ده چې ستا د پلار په دې اولي باندې یو تور داغ دی، د هغه نښه ګوره. نښه یې ورته وکتله نو په هغه اولي باندې هغه تور داغ و. د هغې نه پس د هغې یقین راغی. نو چې یقین یې راغی نو سموده خو قوم ټیکو، د الله عبادت به یې کو او عزیر علیه السلام یې د الله پیغمبر ګڼه. خو سموده پس بیا خدای پاک ګمراهان کړل، وی دا عزیر خو د الله زوی دی. عزیر قالت اقتل یهود عزیر ابن الله، دا یهودیانو کې اوس هم یو ډله شته. وی دا خو د الله زوی دی، سموده ځان سره غیب کړی و، پټ کړی و، تورات یې وله ورکړه او واپس یې راولېږه. دا ظالمان. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ یو ځل سوال وکړ، وی درې تپوسه دنه کوم، د دې جواب راله راکړه. یو تپوس دنه دا کومه چې ما ته هغه قبر وښایه چې قبرم جم دی د منډې وی، او چې کوم انسان په دا قبر کې پروت دی غم جم دی د منډې وی، او بیا دا سړی د دې قبر نه بار روزي او بیا هم جم دی بی، بیا هم جم دی. دا راته وایي دا څوک دی؟ او دویم تپوس دنه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې د پیدایش نه تر اوسه پورې یو ځل نور لیدی دی او بیا به تر قیامته پورې نور نه ویني. او دریم راته دا ووایه چې دوه ورونه دي، یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي، او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه راوغوښته، دا د نبی علیہ السلام د تره زوی دی، او نبی علیہ السلام ته دعا کړې چې خدای قرآن او سنت او حکمت ورته وښیي. ابن عباس عیسائی بادشاہ خط را لېږلی دی او دا تپوسونه کوي. نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه له جواب ورکړ، وی چې دا کم قبر دی یادی چې قبر هم جم دی او چې کم سړی پکې خښ دی غم جم دی، قبر هم منډې وي دی ورسره منډې وي. وی دا یونس علیه السلام او هغه کب دی. دا کب دا ګیړه الله د یونس علیه السلام دپاره قبر کړی دی پکې پروت. نو قبر هغه کب هغه منډې وي جم دی، او یونس علیه السلام په خېټه کې پروت دی، په قبر کې غم جم دی ورسره منډې وي. او بیا دا سړی د قبر نه روزي، یونس علیه السلام د کب د ګیډې نه راووت او بیا هم جم دی. وی هغه ځمکه چې یو ځلې نور لیدلی دی او بیا تر قیامته پورې پې نور راښکاره نه شي. وی دا د بحر قلزم چې کوم مخکې موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته، الله ورته وی چې فرعونیان خو را روان دي او خدای را لاندې کړم، وی دا کونټی د دریاب له یو څه چې لاره درته وکړي. نو الله پکې اوبه لارې پیدا کړې، او په هغه لارو کې الله نور تیز نور لګو، هوا پکې بوتله چې دا اوچه شي چې د موسی علیه السلام لښکر پکې تیر شي. نو هغه د بحر قلزم مینځ چې موسی علیه السلام او د هغې لښکر پکې تیر شو، دغه ځمکه ده. په دقه یو ورځ یې نور ولیده او بیا خدای هغه اوبه یو ځای کړ تر قیامته پورې بیا به نور نه ویني. او دریم سوال چې تا وکړه چې دوه ورونه دي، یو ځای پیدا دي او یو ځل په یو ورځ مړه دي، او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. وی دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی. عزیر علیه السلام ورور برغونی پیدا یو ځای پیدا، او اتفاق دو چې دواړه په یو ورځ مړه دي. یو ورځ پیدا دي د مور نه، یو ورځ مړه دي، او یو ته 100 کاله مشر دی، نو دې ته 100 کاله کشر شو کنه، ځکه 100 کاله خو د مرګ حالت تیر شو، خو پکې نه حسابېږي. نو عزیر علیه السلام ته 100 کاله کشر دی او غرور ته 100 کاله مشر دی. زمارونو دا الله پاک حضرت عزیر علیہ السلام ته په خپلو سترګو وښوله چې واپس جمدي کېدل ثابت دشتا. الله په دې قادر دی چې انسان مړ کې واپس یې را جمدي. او کته وی دا خو عقل نه مني، نو عقل څه شی دی؟ عقل سره خو که شریعت او د اسلام او د ایمان رڼا وي خو عقل دی، او که عقل سره د شریعت او د ایمان رڼا ني نو عقل سوټه ده سوټه. څه شی دی؟
او چې د مور نسنګ پیدا شي که په نهمه میاشت پیدا شو که پاتم او که په لسمه لازم نه ده چې په نهمه میاشت تېر ماشوم پیدا شي. څوک د خپلې نیټې د مخکې پیدا شي او څوک د نیټې نه پس پیدا شي، کوم هغه مخصوص نیټه ده، یعنی په مونږ کې مشهوره نیټه، نور خو الله هر چاله نیټه مقرر کړې ده، په هغه نیټه پیدا کېږي. یعنی نهه میاشتې عام د عرف مطابق نیټه د څوک د هغې نه مخکې پیدا او څوک وروستو. نو که څوک د هغې نه مخکې پیدا شي هم وجاړي او زر متیازي وکړي، او که څوک د نهو میاشتو نه پس په لسمه میاشت پیدا شي په نهه نیم، نو بیا هم جاړي او متیازي کوي. عقل خدا وایي چې دا نهه میاشتې عامه نیټه ده، نو چې دې د نهو میاشتو نه مخکې په اته نیمې میاشتې یا په اته میاشتې کې پیدا شو، نو دې لا نه جاړي متیازي نه کوي چې نهو میاشتو ته ورسېږي دې وجاړي متیازي شو. او چې په نهه نیمې چې نهه پې وړې د مور ګېډه کې، نو دا په مور په ګېډه کې متیازي ولې نه کوي او جاړي ولې نه؟ نیل ته ګرمي کېږي او نیل ته یخني کېږي. که د مور نه انسان پیدا شي او بیا په دقسې انداز په یو کوپڼۍ کې او په اوبو کې دننه بند شي، دې جمدې پاتې کېدی شي، 15 منټ هم جمدې نه شي پاتې کېدی. یو سړي نه چا تپوس وکړو عیسی علیه السلام وایي په اسمان کې، وی په اسمان کې د اودسماتي وغیرہ سے انتظام دی. وی اسمان داسې ځای چې هلته سړی اودس نه ماتوي، نه لاړې توکي، نه پوزه توکل پکې شته او نه پکې راکوټ یو اودسمات شته. نو وی دی چې په اسمان کې د دې څیزونو انتظام نشته، نو عیسی علیه السلام هلته اودسماتي سره څه کوي؟ سړی ورته په جواب کې وی وی تا د مور په ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي؟ وی نهه میاشتې. نو هلته کې د اودسماتي ستاسو انتظام وی الله براله انتظام کړو که نه؟ وی د قبیس بچیه تاله دغلته انتظام کولی چې هغه هلته انتظام نشي کولی. نهه میاشتې ته د مور په ګېډه کې ستا خدای اودسماتي ته هېڅ ضرورت نه پېښی. دقه رنګې رب العالمین په دې قادر چې څوک په اسمان کې یا په جنتونو کې اودسماتي ته قڼې او لاړو توکلو ته به هېڅ قسمه ضرورت نه راځي. او الله په دنیا کې داسې څیزونه درته ښولي دي، داسې حیوانات په دنیا کې شته چې هغه سر نه ورکوټې بول نه کوي، داسې پکې شته چې هغه لوی بول نه کوي. دا الله موږ ته په دنیا کې ښودلي دي. داسې حیوانات پکې شته چې هغه بچي د هګۍ په شکل کې راوړي، او داسې پکې شته لکه عام د انسان په شکل کې اولاد ته پیدا کېږي. دا خو د الله لوی قدرت ته او لوی نشانې دی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي اور الله قدرت ترون عقل به د الله په قدرتونو کې نه جنګوي. وی د مور په ګېډه کې د غوا په ګېډه کې پی دی او سوټیم دی پکې او وینم ده. دا درې واړه د یو څیز نه جوړېږي، د خوراک او د ګیا نه. ګیا چې وخوري نو اومتې وینه جوړه شي، تک کسره وینه، اومتې غولانځې ته تک سپین پی لاړ شي، او اومتې سوټې جوړې شي. نو په یو خېټه کې دا درې څیزونه پراته دي په یو خېټه کې، او د یو خوراک نه جوړ دی او الله ولا متضاد رنګونه ورکړي دي. که دا پیخړ بخن وي نو چا به وایي چې دا پکې د سوټې هغه رنګ جوړ لږ غوندې راغلی، یا که د پایو کې لږ نسواري غوندې وي او سوروالی وي، چا به وایي دا پکې د وینې هغه رنګ راغلی دی. د وینې جدا تک سور رنګ، د پایو جدا تک سپین رنګ، او د سوټې جدا رنګ او څخه بوی کوي. او په یو پرچ کې چې سړی پایو سره لږ غوندې خټکې کېږي، په پایو کې هغه بوی راځي که نه راځي؟ عجیبه خبره دا ده چې غولان د دې ولشله نه پکې د وینې رنګ شته او نه پکې د سوټې بوی شته، او ټول په دا یو وجود کې دننه پراته دي. ولکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونکم من بین فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. الله وی زما په قدرت سوچو کې ګوره سارونه عبرت والے د ساروی په ګېډه کې ما ګیا ورواچوله، او دا هغې ګیا نه مې خشته ښکلې سپین پی او وینه جوړه کړله، سوټې پکې لا مینځ کې دي او پیره دواړو په دا مینځ کې دي مزېدار خشته اعلی، نه پکې د سوټې بوی او رنګ شته او نه پکې د پیو رنګ شته. عقل به چرتم نه چلی دا الله تعالی په قدرتونو کې. اوس دنیا کې چې دا کم ډېر څیزونه پیدا کېږي د انسان عقل پکې کار نه کوي. موبایل کې دلته خبرې کې چې وی هلو، نو په امریکا کې وی هلو. عقل دا مني؟ چرېم نه مني. دو نظر څنګه دا خبره ورسېدله؟ په امریکا کې به خبرې کوي، دلته به په کیمرا باندې تصویر ښکاري، په کمپیوټر کې داسې نظام شته، او دلته به خبرې کوي په امریکا کې یو بل ته به ښکاري. دا عقل مني؟ یو جز د څومره لوی شی دی
او پاغه جس کې 300 سورلې ناشتي تیر دل چې تلم عمره لا هغه کې 500 سورلې وي دا غټ جزو غټ 500 سورلې 500